بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه ساجد محمود خان. پروګرام د نن سوال سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. غږ د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان. ګران اوریدونکو، زمونږ نننی میلمه فیض الوهاب فیض صاحب دی چې د درس او تدریس شعبې سره هم تعلق لري او هغې په ادب کې یو ډیر غټ نوم لري. په ادب حوالې سره هغې ډیر زیات کار کړی دی. د شعر و شاعرۍ حوالې سره کار کړی دی، د نثر حوالې سره کار کړی او د ادب کې د تنقید حوالې سره هم ډیر زبردست کار کړی دی او حوالې سره یو کتاب هم لیکلی دی. زمونږ نننی پروګرام به فیض الوهاب فیض صاحب سره د ادب حوالې سره وي. د ادب کې موجوده چې کوم ادب د هغې حوالې سره به خبرې کوو او خاص کر د تنقید حوالې سره خو به تم تپوسونه کوو. نو زه به غواړم دا چې پروګرام طرف ته وړاندې شو او فیض الوهاب فیض صاحب سره د خپلې خبرو تر آغاز وکړو. فیض الوهاب فیض صاحب، ټولو نه اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ پروګرام ته راغلی او یو وړاندې ته کې ګیله هم تاسو نه وکړه چې تاسو په کار دی چې زموږ سرپرستی هم کوئ د ادب حوالې سره، ادبي پروګرامونو حوالې سره. او انشاءالله څه زموږ د طرف نه غلطي وه چې موږ تاسو ډېر په ټایملی خبر کړي نه وی. او انشاءالله موږ به دا تاسو ته ریکویسټ وي چې تاسو موږ له ډېر ټایم راکړئ او ادبي پروګرامونو حوالې سره تاسو زموږ رهنمایي وکړئ. ډېره مننه ساجد صاحب، ستاسو هم ډېره مننه، شکریه چې زم د دې جوګه وګڼلم چې زه راشم او ستاسو د دې میډیا په ذریعه باندې زما خبرې ولس ته ورسي. نو ستاسو هم ډېره مننه او تاسو چې کله هم ماته حکم کوئ نو زه به حاضرېږم. ډېره مننه سر، ډېره شکریه. نننی زموږ پروګرام د ادب حوالې سره دی او موږ غواړو دا چې کم طالب علم اکثر د ادب حوالې سره ځان پوهول غواړي یا عام خلک ته هغې د ادب سره ډېر شوق لري یا داسې شاعران ادیبان شته دي چې هغې اوس هم غواړي چې ډېرې خبرې د ادب حوالې سره ځان پوه کړي یا د دې مختلف اصنافو باندې ځان پوه کړي. نن به موږ مجموعي پروګرام چې هغه د ادب حوالې سره او ادب کې به لږ ونته کې موږ تنقید هم هغې باندې به هم یو څو خبرې کوو. خو زه به غواړم دا چې اورېدونکو ته تاسو ټول نه مخکې دا ووایئ چې د ادب بنیادي طور څه څیز دی. دا ټکي موږ اکثر ډېر زیات وورو خو لکه بنیادي طور د دې په مطلب نه پوهېږو چې ادب څه ته وایي. تر کومې چې د ادب د لفظ یا د اصطلاح خبره ده نو زنګه اوریدونکي به په انګریزۍ په دغه ډېر ښه پوهېږي چې انګریزۍ کې دې ته لټریچر وایي. د لټریچر بنیاد چې دی په لیټر باندې، لیټر وایي حرف ته. د حرف نه چې دی لفظ جوړیږي او د لفظ نه بیا د هغې استعمال چې دی نو هغه بیا په جمله کې راځي او د هغې لفظ په ذریعه باندې انسان د خپل زړه یا د خپل ذهن خبره چې دا هغه بل انسان ته رسول غواړي. نو بنیادي طور د ادب هم دې ته وایي چې هغه خپله خبره یا د خپل مافي ضمیر چې کوم دی، د خپل ذهن خبره، د خپل زړه خبره یا د خپل سوچ خبره هغه چې کوم دی یا څه دی ویل غواړي هغه بل انسان ته دی په ښه طریقه باندې په ښو لفظونو کې په ښکلې پیرایه کې دی رسول غواړي یا ورسوي نو دې ته ادب وایي. دغه ادب بیا په لیکلي شکل کې هم وي او په نالیکلي شکل کې هم وي. فیض الوهاب صاحب، یو بنیادي ونده کې سوال زما په ذهن کې اکثر راځي او هغه دا دی چې د ادب کې موږ ګورو چې یو اکثر خبرې چې کومې شوي هغه په شاعرۍ کې شوي او بعضې ګورو موږ نو هغه په نثر کې شوي. نو تاسو کم یو دغه ډېر معتبر ګڼئ چې خلکو ته خپل پیغام رسولو دپاره شعر و شاعري یو ښه ذریعه ده که نثر ښه ذریعه ده؟ د دواړو خپل اهمیت دی. د نظم خپل اهمیت دی او د هغې خپل حدود دي او نثر چې دی د هغې خپل اهمیت دی. د دواړو ته نظم او نثر دواړو ته ادب وایي. بیا که مونږ تقسیمو نو یو ته شاعري وایو بل ته چې کوم دی نو نثر وایو. نو په شعر کې چې کومه خبره کیږي نو هغه په نثر کې نشي کېدی، په نثر کې چې کومه خبره کیږي په شعر کې نشي کېدی. د دواړو خپل د صلاحیت دی چې هغه د انسان هغه کوم خبره دی کول غواړي یا د خپلو جذباتو، د خپلو احساساتو، د خپل فکر دی کوم بل ته رسول غواړي نو د هغې دپاره آیا د نظم پیرایه ضروري ده او که د نثر پیرایه ضروري، په کومه کې به دی دا خپله خبره په ښه طریقه باندې وکړی شي. نو د دواړو خپل اهمیت شته. بیا دواړه یو ځای کېږي هم داسې چې شعر چې دی نو هغه هم د تشریح تقاضا کوي چې لکه یو شعر سړی ووایي نو بل بنده ورته چې د دې شعر مطلب څه دی نو هغه بیا هغه روز پړي
هغه شاعر چې په کومو لفظونو کې خبره کړي نو هغه بیا رس پړدل غواړي، هغه خبره بیا د تشریح او د تفسیر سره تعلق ساتي، نو هغه هم کېږي. نو ته بیا سړی نثر ته ځي. دغه شانتې په نثر کې بیا هم دوه قسمه نثر لیکلی شي چې یو ته علمي نثر او یو ته تخلیقي نثر وي. په تخلیقي نثر کې بیا هم مختلف اصناف دي، د هغې چې په هغې کې افسانه راځي، په هغې کې تکل راځي چې اردو کې ورته انشائیه وایي، انګلیش کې ورته ایسے وایي، په هغې کې ډرامه راځي، ناول پکې راځي، کیسه پکې راځي، داستان پکې راځي. نو په دغه کې انسان چې دی یا ادیب چې دی هغه خبره په د تشبیهاتو، د استعاراتو، د مثالونو په شکل کې کوي. کیسه چې کوم ده په اصل کې په حقیقت کې یو مثال دی چې یو کردار راواخلي، هغه کردار په حقیقت کې نه، خو د هغه کردار په باره کې چې کومه کیسه یي هغه کیسه سړی لولي نو بندوي که دا په حقیقت کې داسې کېږي. نو د ادب د هغه خیالي څیزونو تعلق چې کوم دی د حقیقي دنیا سره د ادب په ذریعه باندې قایمیږي. نو که په شعر کې او که په نثر کې نو هغه دواړه خپل اهمیت لري. فیض الوهاب فیض صاحب، یو سوال اکثر عام طور منګه چې معاشره کې ګورو د هر علم حواله سره دا خبره کیږي، مثال کو طور منګه ګورو فزکس ته، ریاضی دا، معاشیات ته، نو د دې د افادیت حواله سره خبره کیږي. نو کو فرض کدا سه یو عام کس په دې خبر ځان پویل غواړي چې د ادب نه، د شعر او شاعرۍ نه، دین عام انسان ته یا معاشري ته څه فایده رسي، نو هغه به موږ په څه طریقه باندې هغه ته به جواب ورکو. او دویم لږ غونډه کې زه دې کې لږ غونډه کې اضافه کول غواړم چې اکثر خلک په دې باندې تنقید هم کوي چې دې الټه نوجوان خراب کو، یا بعض وخت د شعر او شاعرۍ غزلو چې دی نو یوت ته داسې غلط میسیج ورکو. نو دې حوالې سره به تاسو څه ویل غواړئ؟ د انسان د وجود چې کوم دی دا کومه باډي چې ده د دې دوه دنیاګانې دي. یو د وجود وجودي دنیا را جسمانی دنیا ده چې د سر دی او خېټه ده او لاس او خپې دي او غوږونه دي، سترګې دي. دویمه د ذهني یا څه ته چې روحاني دنیا وي هغه روحاني دنیا ده. د دې دواړو د افزایش دپاره، د خوراکۍ دپاره چې کوم دی نو دوه قسمه مواد پکار دي. یو هغه څیزونه دي چې هغه د انسان مادي ضرورتونه پوره کوي، د وجودي یا جسمانی تقاضې چې کوم دی هغه د هغې تسکین کوي. دویم داره چې د ذهني یا روحاني کومه دنیا ده نو څه څیزونه داسي چې د هغه د روح سره د ذهن سره تعلق ساتي. لکه انسان اوږي شیدې ډوډۍ خوري نو دا د جسمانی ضرورت پوره شو. خو بعض وخت یو انسان چې کوم دی د موډ چې دی هغه په داسې حالت کې چې ته یو سندره ولګې یا ورته شاعري ولګې یا ورته یو کیسه شروع کړي نو دی هغه کیسه ډېره په خوند واوري، دی ورسره ډېره خوشګواري محسوس کړي. اوس دا خوشګواري محسوسول چې د ته مادي فایده نه رسي، خو د ته ذهني فایده یا روحاني فایده رسي. نو دغه د ادب بنیادی کار چې کوم دی هغه دغه د انسان د ذهني یا روحاني دنیا یا دغه بدن دغه حصے تسکین کول دي. دویم بیا دا چې د انسان کې یو بل حس دی چې هغه ته جمالیات وي. انسان د افادیت نه علاوه په یو څیز کې خایست هم لټي. بالکل هغه خایست داسې دی چې د هغې تعلق د مادې سره نه دی، د هغې تعلق د مزاج د چې کوم د مزاج دی، د کوم طبیعت دی، د هغې سره د هغې تعلق دی چې هغه په هغې باندې تسکین مومي. دغه تسکین موندل چې کوم دی نو دا په اصل کې د ادب هغه روحاني مقصد دی چې کوم د کوم دپاره ادب تخلیقي. نو ادب بیا یوازې ادب نه دی، فاین آرټس چې څه ته فنون وایي په هغې کې ادب هم راځي، په هغې کې موسیقي هم راځي، په هغې کې چې کوم دی نو ترنم هم راځي. ترنم د موسیقۍ یو جز دی، خو لکه یو خبره سړی دغه په انداز کې لکه یو سړی خو نظم وایي او نظم چې کوم دی هغه په تحت اللفظ کې وایي، د هغې به یو اثر خو هغه په ترنم کې وایي، د هغې بیا بل اثر. دوست دغه د ترنم نه اثر اغستل چې کوم دی یا متاثره کېدل چې کوم دی نو دا بیا د جمالیاتو سره تعلق ساتي. نو هر انسان کې یو جمالیاتي حسي دی، د ښایسته څیز چې وویني یا دی د احساس چې کومې 15 ذریعې دي چې یا به دی مطلب په سترګو باندې یو څیز وویني، د هغې نه به دی ډېر متاثره شي، خوښ به شي، یا به دی په غوږونو یو اواز واوري، هغه اواز به په ده ډېر ښه ولګي، یا به دی چې کوم دی نو خوشبو
محسوسه کی ابد نو هغه په د ډېره ښه ولګي یا د ذایقه محسوسه کی یا په د ډېره ښه ولګي. بعض د سپرلي موسم کې سړي باندې یو تازه غونته هوا راشي د ډېر خوشګواري محسوسه کی. نو دغه 15 حسونه چې دی نه جوړیږي احساس. دغه احساس د هرې ذریعې چې کوم دی د هغې تسکین په کم فن باندې کیږي نو هغه فنون ټول چې دي نو هغه په خپل ځای باندې دغه اهمیت لري. نو دا بنیادی طور د ادب تعلق چې د فاین آرټ سره د فاین آرټ تعلق چې کوم دا د انسان د جمالیاتي حس د تسکین سره دی یا د هغه د روحاني یا ذهني دنیا د تسکین سره دی چې هغه روحاني ذهني تسکین په دغه سيزونو باندې کیږي. دا خبره چې لکه ادب کې یا په شاعرۍ کې یا مطلب دی چې په دې کې بعض فحاشي یا اوریانی پیدا کیږي یا داسې موضوعات چې خیالي تصورات انسان چې کوم دی انسان د عملی جون نه دغه کوي دغه د هغې منفي استعمالي حالان کې داسې نه ده. د یو د نفسیاتو یو ماهر دی فرایډ دا وایي چې ادب چې دی یا فنون چې دا بنیادي طور سبلیمیشن دی. سبلیمیشن دا دی چې هغه سیز یا د جون هغه اړخ چې هغه خلک معیوب ګڼي خو په ادب کې یا په فن کې د هغې اظهار په داسې طریقه باندې وشي چې هغه سبلایم شي هغه د هغه خپلې معیوب سطح نه اوچت شي هغه مستحسن شي هغه خلک هغې له هغه خوښ کړي یا هغه مطلب دا چې په خلکو باندې ښه ولګي او هغه قبول کړي. دغه د قبولیت ماده چې دا نه جون کې ډېر سونه راشي چې هغه بد لګي. لکه مثال دا دی چې انسان د ښایست پرس کې اظهار کوي د انساني ښایست اظهار کوي چې یاره د انسان سترګې ښکلي دي یا د انسان زلفې ښکلي دي یا د انسان شونډې ښکلي دي یا د مخ ښکلی دی یا د باډي ښکلی ده د ښایست ښکلی د خبرې ښکلي دي. دا خبرې که موږ عام جون کې کوو نو دا بیا بدې لګي خلکو باندې د معاشره دې باندې پابندۍ لګي. خو دقه خبرې چې په ادب کې کیږي نو هغه بیا مستحسن ګڼلی شي ښې ګڼلی شي خلک بیا خوښوي هم او په خلکو باندې بدې هم نه لګي. نو هغه کومې خبرې چې معاشره بدې ګڼي هغه بیا هغه قبول هم کړي او ښې هم کړي. د ادب یا د فنونو بنیادي مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې په ژوند کې د ښایسته څیزونو یا د ښایست پیدا کول یو ذریعه ده یا یو لار ده چې په هغې کې انسان چې دی هغه په ژوند کې معیوب څیزونه یا عیبجن څیزونه چې دي هغه مستحسن کی هغه ښایسته کی او هغه څیزونه چې هغه معاشره هغه بد ګڼي بیا هغه معاشره قبول کی. دا د انسان د ژوند سره تړلي څیزونه انسان د ښایست نه متاثره کیږي که هغه هر څه کیږي که هغه په نیچر کې دی که په انساني ذات کې دی دغه ښایست نه دی متاثره کیږي او دغه خپل تاثر دی اظهار کول هم غواړي. ایون دا چې لکه په تاریخ اسلام کې د حضرت عمر صاحب خلافت په دور کې هغه چې کم دی نو یو قانون جاری که شاعرانو باندې یو پابندي ولګوله چې تاسو د خپل محبوب د ښایست ذکر کوئ بېشکه کوئ خو تاسو باید د محبوب نوم نه اخلئ په هغه نظم کې یا په هغه شعر کې. نو هغه مخصوص خبره چې دا هغې عمومي کړه مطلب سړی د ښایست ذکر کوي نو ښایست خو پر چا ښه لګي بالکل خو چې ته د یو مخصوص فرد نوم اخلي نو هغه فرد سره بیا په معاشره کې نورې مسلې پیدا کېږي. د دغه مسلو دپاره حضرت عمر صاحب په فن پابندي ونه لګوله هغه د هغه فن په استعمال کې یو ترمیمي قانون جوړ کړ چې تاسو په دې کې نوم ماخلئ. هغه شاعرانو ما د خپلې محبوبې نوم اخیسته په شعر کې زما محبوبه داسې ده او داسې ده او داسې ده پلانکي خاندان ده یا پلانکي قبیلې ده ظاهره خبره چې سره فساد جوړېده دا باقاعده قانون جوړ کړ حکم یې وکړ چې تاسو به په شعر کې د خپلې محبوبې نوم نه اخلئ. فیض الوهاب فیض صاحب یو بل سوال د پښتو ادب حوالې سره به زه خصوصي طور د پښتو ادب دې ټایم کې موږ به موضوع هغه ساتو نو هغې کې چې موږ وګورو نو ډېر غټ غټ شاعران تیر شوي دي ډېر ښه لیکوال تیر شوي دي خو عام انسان ته دا پته نه لګي یو عام اوریدونکي ته یا چې کوم مطالعه کوي اته دا اندازه نه لګي چې دې کې بعض یو معیاري لیکوال څوک دی یا معیاري دغه چا کړي دي. نن سبا هم کوم اکثر وګورو بعضې شاعران دي نو هغې بس سوشل میډیا په وجه باندې بس خلک یې اوري خلک یې بس خوښوي اپروپیګیشن یې زیات دی او بعضې ډېر ښه لیکوال دي خو د خلکو نه پټ دي یا دای ډېر ښه تعارف نشته خلکو سره. نو عام کس به څنګه پیژني چې ښه معیاري ادب چې دی هغه څنګه وي یا د هغه د پیمانه به څه وي د ښه معیاري ادب. نو د دې اصل کې د دې سوال په شا باندې څه مسایل دي او هغه مسایل چې تر څو پورې حل شوي نه نو انسان یا
معاشري افراد یا خلک چې کوم دی ولس چې کوم دی نو هغه صحیح لاره باندې یا صحیح منزل ته درسېدو لکه جوګه کېدی نشي. یکي بنیادي خبره دا ده چې د ادب تعلق د ژبې سره دی، د ژبې تعلق د معاشرې سره دی، او په معاشره کې سړی انسان چې زده کړې کوي په دوو ځایونو کې زده کړي، یو په معاشره کې زده کړه کوي، دویمه دی په مدرسه یا سکول کې زده کړه کوي. بالکل. نو په معاشره کې چې دی زده کړه کوي نو دی خپل تهذیبي روح چې دی هغه جذب کوي، هغه د خپل معاشرې چې کوم مثبت اقدار دي، د خپل معاشرې چې کوم ښه اړخونه دي د هغې په باره کې دی پوهه حاصلوي. دغه پوهه دغه دی په خپل ژبه کې حاصلوي. خو دغه بیا کافی نی، انسان د پاره لکه باقاعده تعلیم پکاري، تربیت پکاري. دغه تعلیم او تربیت د پاره د سکول او مدرسې او کالج ته ځي، یونیورسټۍ ته ځي. په هغې کې چې د تعلیم په خپله ژبه کې وکړي نو د خپلې ژبې د اهمیت نم خبر شي، د خپلې ژبې د هغه اظهار د صلاحیت نم خبر شي، زما په ژبه کې د اظهار څومره قوت او څومره صلاحیت پروت دی. نو بیا د هغې په ذریعه باندې د خپل ظاهره خبره چې د ژبې معیاري ژبه سړی زده کوي نو معیاري ژبه د ټوله دنیا کې د ادب په ذریعه باندې زده کېږي. که سړی عربي زده کوي نو هغه به د عربۍ ادبیات ګوري، د عربۍ د ادبیاتو نه به هغه عربي زده کوي. که سړی انګریزي زده کوي نو هغه به د انګریزۍ د لیټریچر نه انګریزي زده کوي، د ساینس د کتابونو نه ونه زده کوي، هغه د انګریزۍ لیټریچر ګوري. دغه شان که اردو سړی زده کوي نو هغه به په اردو کې د فقهي کتابونه یا د قرآن د تفسیر یا د حدیثو کتابونه نه ګوري، هغه به بقا ادب لیټریچر به ګوري. نو لیټریچر بنیادی طور چې دا د ژبې د زده کړې بنیادی ذریعه ده. نو که زمونږ تعلیم خلک چې کوم دی هغه زمونږ تعلیم خو چونکې په پښتو کې دی نه، نو چې دغه نه دی نو بیا به پښتو لوستل خلک کوي، بیا به هغې ته دا لاره خول غواړي چې پښتو لوستل پکار دي، زده کول پکار دي. بیا هغه لوستل چې کله لوستلو کې راشي نو دغه چې څه ته مونږ غیر معیاري کتابونه وایو، دغه سړی ورو ګوري، یو کتاب وګوري بل کتاب نو هغه پخپله هغه ته پته ولګي چې لکه کوم کتاب د بل کتاب نه په کومو حوالو باندې خو یا مطلب دا چې غوره د خپله بیا مخ په وړاندې ځي. دغه شانتې اوس مونږ سره په موجوده وخت کې اگر چې دا لکه یو ښه د میډیا ښه ذریعه ده سوشل میډیا، خو په سوشل میډیا کې دا مسله ده چې زمونږ کم جنون لیکوالان دي نو هغه په سوشل میډیا باندې ډېر کم مخې ته راځي، چې کم د 2مې درجې 3مې درجې 4مې درجې یا ډېر د لاندې درجې لیکوالان دي نو د هغې کلامونه یا د هغې شاعري چې ده نو هغه په سوشل میډیا باندې ډېره وایرل کېږي. نو چې هغه کېږي نو خلک خو هغه اوري، هغې نه دغه کېږي نو هغې د هغې نه د هغه ژبې د معیار اندازه لګي. نو دا مسلې دي. د دې مسلو تعلق دا دی چې آیا په سوشل میډیا باندې یا خو داسې چینلې پکار دي، داسې پیجونه پکار دي، داسې آیډیګانې پکار دي چې په هغې باندې سړی د خپل ادب معیاري نمونې چې کوم دی هغه پیش کوي. نو د هغې نه به ولس خبرېږي او ولس له هم دا پکار دي چې هغه دا تلاش کوي چې لکه ښه لیکوالان کم دي او دغه ښه لیکوالانو کتابونه په مارکیټ کې هم اویلیبل دي. نو هغې سره خو یو دا دی چې د کتاب مارکیټینګ به ښه کېږي او بل خلک به معیاري ادب هم لولي. نو زموږ په پښتو کې د دنیا د مقابلې ادب شته، داسې نه ده چې پښتو پاتې ژبه ده. پښتو کې ډېر معیاري ادب شته، د بین الاقوامي کچه د هغې سطحې د مقابلې ادب موږ سره شته، که شاعري ده که هغه نثر دی. خو ولس د هغې نه په دې نه دی خبر چې ولس دپاره ژبه اهمه نه ده. ژبه چونکې بنیادي طور تعلیم سره تعلق ساتي او تعلیم موږ خلک د روزګار دپاره کوو، نو په روزګار کې خو بیا د پښتو څه حیثیت نشته. نو په دغه وجه باندې خلک د خپلې ژبې نه هغې کټ دي پرېږدي که نه. تر څو چې د ژبې سره تعلق نه دی جوړ شوی د قوم او د ولس نو تر هغې پورې به دا مسله یي، خو دا د مسایلو سره تعلق ساتي. دا بنیادي خبره نه ده. فیض الوهاب صاحب یو سوال بل به زه تاسو نه کول غواړم چې زموږ پښتو کې ډېر ښه لیکوال شته، ښه شاعران ادیبان شته دي، خو موږ اکثر ګورو چې د یو علاقې ادب چې وي د هغه بل علاقې په ادب باندې خامخا څه ناڅه اثرات لري. دغه شان کو د بلې ژبې کم لیټریچر دی کم د هغې ادب دی هغه په نورو لیټریچر باندې اثرات لري. دې حوالې سره به زه تپوس کول غواړم چې پښتو کم زموږ ادب دی دې باندې د فارسي، اردو او د انګریزي ژبې اثرات شته او کوشته نو څومره حده پورې دې باندې دغه اثرات دي؟
د دنیا ټول ادبیات چې کم دي نو دا د نورو ژبو نه هم اثرات اخلي او په نورو ژبو باندې هم اثر انداز کیږي. دا بیا په قام او په ژبه باندې منحصره ده چې یو قام د خپل ادب د ترویج دپاره د هغې د اشاعت دپاره څومره هغه کار کوي. نو دې کې یوازې شاعر ادیب نه ټول قام د هغې سپورټر هم یو د هغې نه چې هغه بېزاره یا هغه د هغې نه ناخبره نو بیا ظاهره خبره چې د هغه اثرات دنیا ته نه رسي. مثال به مونږ واخلو چې انګریزي ادب دی، مونږ د انګریزي شکسپیر پیژنو، ورډزورث پیژنو او کارلیچ پیژنو او کیټس پیژنو، خو مونږ خپل خوشحال نه پیژنو، رحمان نه پیژنو، غني نه پیژنو، حمزه نه پیژنو. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې زمونږ په تعلیم کې د پرایمري نه واخله تر یونیورسټۍ تر سطحې پورې د دغه شاعرانو کلامونه د هغې لیکونه چې کوم دی هغه زموږ د تعلیم برخه ده. مونږ د هغې نه خبرېږو، د خپل پښتو ادب نه خبرېږو. نو دغه شانتې زمونږ اثرات هغې ته نه رسي، د هغې اثرات خو مونږ ته رارسي. نو په پښتو ادب باندې د انګریزي ادب اثرات هم شته، د عربي هم شته، د پارسي هم شته، ایون د اردو هم شته. په هغه ژبو باندې نو په هغه ژبو باندې هم څه ناسه شته، لکه د رحمان بابا ټوله شاعري چې دا په انګریزي کې ترجمه شوې ده، د خوشحال بابا شاعري چې کوم ده په انګریزي کې ترجمه شوې ده، د پښتو ډېرې افسانې په انګریزي کې ترجمه شوې دي، د پښتو ډېر ناولونه په انګریزي کې ترجمه شوي دي. نو اثرات شته خو په هغه مقدار کې نه دي په کم مقدار کې چې د هغې اثرات په مونږ باندې شته. نو دا ژبې د یو بل نه اخذ کوي. انګریزي لټریچر چې د انګریزي لټریچر د ټولې دنیا نه اثرات اخیستي دي، ټولې دنیا نه. نن یو معیاري کتاب په هره ژبه کې د دنیا چاپ شو، سبا به په انګریزي کې موجود دي او په فرانسیسي کې موجود دي، خو دلته کې هغه حالات نشته. نو په دغه وجه باندې موږ د هغې نه اثرات ډېر اخلو او خپل اثرات چې کم دی نه زموږ په اردو ادب هم اثرات شته. یو کتاب دی اردو میں پشتو کا حصہ، امتیاز علی عرشی رامپوری د رامپور یو عالم سړی و، هغه یو کتاب لیکلی دی اردو میں پشتو کا حصہ. غټ کتاب دی، په هغې کې هغه لفظونه راوړي دي، هغه محاورې متلونه راوړي چې هغه په اردو کې اثرانداز شوي دي که نه، په اردو کې د هغې هغه استعمال شته. نو لکه دغه څیزونه شته، اثرات یې خو د کم او زیات خبره ده. تاسو خپله د پښتو ادب نه علاوه کم داسې ادب دی چې هغې تاسو متاثره کړي یې او هغې کې که یو څو نومونه تاسو ماته د شاعرانو دیبانو ووینو؟ نو بنیادی خبره خو دا ده چې پښتو نه علاوه لکه زما اردو مې خزداره په اردو ادب مې لوستی دی، ډېر مې لوستی دی. د اردو په لاره مې بیا د نورې دنیا ادبیات هم لوستی دي، د عربي ادب تاریخ مې لوستی دی، پارسي ادب تاریخ مې لوستی دی، انګریزي ادب تاریخ مې لوستی دی. نو د ټولې دنیا کې چې کوم ظاهره خبره ده چې په نورو دنیا کې زموږ نه به زیات هغې تخلیق کړي، زیات ښه کار به کړي، نو د ډېرو نه ما اثرات اخیستي دي. خو تر کومې چې د خوښې خبره ده نو خوښ خو مې خپلې ژبې شاعران دي، خوشحال مې خوښ دی، رحمان مې خوښ دی، غني مې خوښ دی، حمزه مې خوښ دی، اجمل مې خوښ دی. په اردو کې مې بیا لکه احمد فراز ډېر خوښ دی او فیض مې ډېر خوښ دی. فیض مې ډېرې ترجمې هم کړي دي، نظمونه مې ترجمه کړي دي، دغه کړي دي. نو دغه مې ډېر غالب مې خوښ دی. خطا درې شاعران او ډېر غټ نومونه هم دي. او احمد فراز تاسو نوم واغستو شور کې، خو هغه هم پښتون شاعر و، پښتون و، اردو کې شاعري کړې ده. یو خو موږ چې کومه علاقه کې پاتې کېږو، د پښتنو چې کومه علاقه ده یا چې موږ ورته بر صغیر پاکوا هند وایو، دې باندې اکثر موږ ګورو چې ډېر زیات قومونه راغلي دي، حملاور شوي دي. کو هغې کې مغل وګورو، کو د عربو نه وګورو، کو هلاکو خان پورې خلک چې دی نو هغه دلته راغلي دي، په دې ځای حملې کړي دي، یا بعضو پکې دلته حکومت کړی دی، د چا تخت دلته کې و. نو دې حوالې سره کو وګورو، نو آیا تاسو دا ګڼئ چې هغې د دې ځای په ادب دغه کولو کې، پروموټ کولو کې، دای په ترویج کې څه اهم کردار ادا کړی دی که نه هغه زموږ هغه کوم نظام و د ادبي یا دغه هغې باندې غلط طریقه باندې اثر انداز شوي؟ ډېره دا خو ډېر ښه سوال دی، ډېره مننه. د پښتانه د جغرافي په یو داسې خطه کې آباد دي چې دا د ټولې دنیا بالکل زړه دی. اقبال چې کوم دی نو دې ته د ایشیا زړه ویلی دي. آسیا یک پیکر آب و گلست، ملت افغان درا پیکر دلست. ایشیا چې کوم دی نو دا د خاورې او د اوبو یو پیکر دی، یو وجود دی،
او افغان ملت چې کوم دی د هغې په مثال د زړه دی. اس فسادي او فساد ایشیا، د ده د فساد سره د ایشیا فساد تړلی دی. اس کشادي او کشاد ایشیا، او د ده د خوشحالۍ سره چې کوم دی د ایشیا خوشحالي تړلې ده. نو افغان ملت چې کوم دی پښتون دواړه غاړې پښتون چې کوم په افغانستان کې پښتانه دي یا په پاکستان کې کم پښتانه دي، نو دا په یو داسې جغرافیه کې آباد دي چې د دنیا ټول قومونه په دنیا کې خوځېدلي دي، نو په دې اثر انداز شوي دي. که یونانیان هندوستان ته چې څومره لارې دي د وچې لارې دي، نو ټولې په پښتونخوا تېرېږي. که د خیبر لاره ده، که د ګومل لاره ده، که د بولان لاره ده، که د باجوړ لاره ده، دا ټولې لارې څونه درې چې دي هندوستان ته د راتلو، په دې ټولو درو کې په دې ټولو لارو کې پښتانه آباد دي. د دنیا ټول قومونه چې راغلي دي نو هغه اول د پښتنو سره واسطه راغلي دي، دی ورسره جنګېدلي دي، بیا چې کوم دی نو که دي ماتې خوړلې ده نو بیا دی ورسره ملګري شوي دي، بیا هندوستان ته تللي دي. پښتنو پخپله هم پخپله پښتونخوا حکومتونه کم کړي دي، په هندوستان یې زیات کړي دي. خو دغه ټول څیزونه چې د سیاست سره تعلق ساتي، تر کومې چې د ادب خبره ده، نو ادب د دغه حمله آورو یا د کم قامونه چې په پښتونخوا حمله آور شوي دي، نو د هغه حالاتو اظهار په ادب کې شوی دی. د مغول چې راغلي دي، نو د مغولو د پښتنو سره چې کوم اختلافات کوم جنګونه شوي دي، د هغې اظهار شوی دی په پښتو ادب کې، او چې کوم کلاسیک شاعري د پای کې شوی دی. خو چې کوم په ادب دپاره کوم کار کړی نو هغه بنیادي طور بیا مستشرقین دي. مستشرقین هغه لیکوال یا هغه عالمان چې هغه د مغرب سره تعلق ساتي او د مشرقي ژبو عالمي، نو هغې ته مستشرق وایي. نو کله چې دلته بیا انګریزان راغلي دي، نو انګریزانو بیا د انګریزانو دا پالیسي وه چې هغوی به په کوم قوم باندې حکومت کوو، نو اول به د هغه قوم ژبه زده کړه، د هغه قوم د تهذیب او تمدن نه به ځان خبر کړه، د هغې د نفسیاتو نه به ځان خبر کړه، بیا مهال هغوی په هغې باندې حکومت کولی شي. دا بنیادي خبره ده. ډېر هوښیار قوم دی، هغوی به دا کړی د قام کمزوری څه دي، د ده مضبوطه ډهونه څه دي، نو چې هغه به وپېژندل نو په هغه تار کې به هغه تا سره روان. نو بیا انګریزان چې دلته راغلي دي، نو یورپي خلک چې راغلي دي، هغوی سره میشنري ادارې به راتلې، هغوی به د عیسایت د تبلیغ نه علاوه چې کوم دی نو هغوی به دلته ژبه زده کړو، د دې ځای په ادبیاتو باندې به کار کوو. نو مستشرقینو بیا ډېر کار کړی دی، ای په جبه هم کار کړی دی، په تاریخ هم کار کړی دی، په ادب هم کار کړی. ما څنګه وختي ذکر وکړو چې خوشحال بابا په انګریزي کې ترجمې شوي دي، رحمان بابا شوي دي، نو دا بیا انګریزانو کړی دي. انګریزان چې دلته راغلي دي نو هغوی ډېر کار کړی دی، بلکې زموږ زوړ ادب کلاسیکي ادب چې موږ ته محفوظ پاتې شوی دی، نو هغه د انګریزانو په وجه محفوظ پاتې شوی دی. لکه زه به یو مثال ورکړم، د پښتو ډومبې چې کوم کتاب دی خیرالبیان، خیرالبیان د پښتو ډومبې کتاب دی، او دا کتاب چې دی د دې په دنیا کې یوه نسخه پاتې وه، صرف هغه یو نسخه چې ده نو په جرمني کې پیدا شوې ده، او په جرمني کې چې پیدا شوې ده نو وړې دلته نه ده، یو انګریز وړې ده. هغه انګریز چې کوم دی نو هغه بیا د جرمني چې یو دوست دی هغه دی ورکړې ده د استفادې دپاره، هغه سره په جرمني کې پاتې شوې ده. بیا چې کوم دویم جنګ عظیم و، نو په دویم جنګ عظیم کې چې کله په برلن باندې بمباري کېده، نو هغوی اساسې محفوظ کولې چې کوم څیزونه محفوظ کړو، بلکل، نو هغوی لایبررۍ محفوظ کولې، نو د لایبررو کتابونه هغوی مضافاتو ته وړي دي. نو چې کله مولانا عبدالقادر د خیرالبیان په تلاش کې جرمني ته تللی دی، په برلن کې د چې کومه مرکزي لایبرري وه هلته تللی، چېرې دلته څه قلمي نسخې دي، هغوی وایي چې یاره مونږ څه کتابونه ټیوبنګن یو ښار و لرې ښار و کلي چې داسې مضافاتو کې چې هلته موږ څه کتابونه وړي دي د بمبارۍ نه د بچ کېدو دپاره، او په هغې کې څه کتابونه داسې چې د هغې پته نه لګي چې دا کومه ژبه کې دي. نو دی هلته تللی دی، چې هلته تللی دی، هغه لایبررین سره ملو شوی دی، هغوی هم تلاش شروع کړی دی. په هغه ګوټ کې چې کوم دی یو کتاب پروت و، هغه ورته چې ته کوم کتاب په تلاش کې دی، ورته زه خیرالبیان په تلاش کې یم. وایي چې لیکونکی څوک دی چې بازي د انصاري چې کتاب دا دی. زبردست. نو دا د هغه خلکو کمال و، زموږ بلا قلمي نسخې چې کوم دي نو دا هلته کې هغوی سره محفوظې شوي دي، چې هغوی وړي دي. برټش میوزیم لایبرري ده، انډیا آفس لایبرري ده، په هغې کې زموږ بلکې د زوړ ادب خو څه کې چې د ازادۍ د تحریک په دور کې چې دلته څومره لیټریچر تخلیق شوی دی، هغه خو چونکې انګریزانو خلاف و،
نو هغه هغې ضبط کړی دی، چې هغې ضبط کړی دی نو هغې ضایع کړی نه دی، هغه هغې وړی دلته یې محفوظ کړی دی. او اوس د هغې د ازادۍ تحریک په باره کې چې کوم دی نو بلا ډرامې، بلا نظمونه، بلا شیزونه چې کوم دی، لیکونه، خطونه، رپورټونه، دا هلته نه خلکو راوړل او دلته کې اوس خلک چاپ کوي. نو هغې لکه ډېر څیزونه مهم نه د مستشرقینو دغه یو قسمه احسان جوړېږي په پښتو ادب باندې چې په دشمنۍ کې هم څه ناڅه هغې دوستي پاللې ده، د علم قدر یې کړی د علم قدر یې کړی. فیض الوهاب فیصب، یو سوال ببل زه تاسو نه تپوس کوم. موږ اکثر ګورو چې ادیب شاعر د ده په معاشره کې داسې یو مقام وي چې دی بعضې وخت رهنمایي هم کوي د معاشرې او د قوم. نو موږ اکثر ګورو مغربي معاشره کې چې کله هلته کې انقلاب راتلو په هغې کې د ادیبانو شاعرانو ډېر غټ کردار و. دغه شان کو بیا موږ اردو ادب وګورو نو هغې کې هم داسې تحریکونه شته دی چې هغې د سټیټس کو خلاف او د دې موجوده چې کوم نظام و هغې کې کوم خامیانې وې هغې خلاف هغې ډېرې خبرې کړي دي. کو موږ فیض احمد فیض نوم د کو حبیب جالب نوم واخلو، احمد فراز نوم واخلو، دې ټولو خپل حصې شمه بله کړې وه. خو زما سوال دا چې پښتو ادب کې داسې نومونه ډېر کم میلاویږي یا شاید زموږ نالج کې نه وي، نو دې حوالې سره به تاسو ویل غواړئ؟ دا بس تاسو په نالج کې به دا خبره نه وي. د په پښتونخوا کې چې د ازادۍ کم تحریک چلېدلی دی د انګریزانو خلاف، نو په هغې کې د لټریچر یو ډېر لوی رول پاتې شوی، ډېر لوی کردار پاتې شوی دی او ډېر زیات لټریچر په هغې کې تخلیق شوی دی. د اردو په مقابله کې بیا د پښتو لټریچر چې کوم د ازادۍ په تحریک کې دی نو هغه ډېر لوی د اهمیت وړ دی. په اردو کې چې کوم د ازادۍ د تحریک سره کوم تړلې لټریچر دی نو هغه هیڅ زیاتر په فساداتو باندې لیکل شوي دي. چې کله تقسیم وشو، د تقسیم نه پس خلک تلل د دې ځای خلک هندوستان 1947 نه پس 47 او د هندوستان نه مسلمانان دلته راتلل او بیا کې کوم فسادات شوي دي نو زیاتر په هغه فساداتو باندې بیا لیکل شوي دي. شاعري پې شوې ده، افسانې پې لیکلي شوي، ناولونه پې لیکلي شوي دي، ریپورتاجونه پې لیکلي شوي دي، مختلفو اصنافو کې بیا د هغې اظهار شوی دی. خو د پښتو ادب تعلق چې کوم دی نو پښتو نیغ په نیغه د انګریز استعمار خلاف د ازادۍ تحریک چې کوم دی هغې له ژبه ورکړې ده، هغې له د اظهار پیرایه ورکړې ده چې په هغې کې ډرامې، بلکې ډرامه چې پښتو کې متعارف شوې ده نو هغه د ازادۍ تحریک کې چې کله خدایي خدمتګار باچا خان کوم تحریک شروع کړو، خدایي خدمتګار، نو په هغې کې به هغې د جلسې نه مخکې به هغې ډرامه کوله، سټیج باندې به ډرامه پیش کوله او هغه ډرامه په پښتو کې لیکلې وه. هغې کې به د یو پیغام ورکو د ازادۍ، قوم ته د بیدارۍ، د اصلاح، د غلطو رسمونو پرېښودو، د ښو رسمونو، د ښو اقدارو چې کوم دی د هغې خپلول، د دې پیغام به پکې ورکو، قوم ته به د بیدارۍ پیغام ورکو او د ازادۍ هغه په مفهوم باندې به پویل چې د ازادۍ موږ دپاره ضرورت څونه دی، ازادي څومره اهم ده. نو د پښتو په دغه حواله ډېر ریچ لټریچر، ډېر غني لټریچر پروت دی. په هغې کې ډرامې هم شته، په هغې کې افسانې هم شته، په هغې کې شاعري ده، ډېره ښه شاعري ده پکې، دا ډېر مواد موجود دي او دا ټول شته. اوس ټول په منظرې هم راغلي، هغه ډرامې هم موجودې چې کومې هغه وخت کې به په سټیج شو نو انګریزانو به ضبط کړه، هره ډرامه چې وه هغه به انګریزانو ضبط کړه او هغه تلي هغه اوس خلکو د برټش میوزیم نه او د انډیا پیس لایبرریونو هغه خلکو راوړلي او دلته کې اوس چاپ کړلي. فیض الوهاب فیض صاحب، جو تاسو یو کتاب هم د تنقید حوالې سره لیکلی دی، ادب کې د تنقید اهمیت حوالې سره، نو زه به غواړم دا چې تاسو زمین د اوریدونکو ته ادب کې د تنقید اهمیت حوالې سره یو څو خبرې وکړئ. ډېره مننه. اصل کې بنیادي طور دا دی چې ادب یو فن دی او د هر فن چې دی د هغې خپل څه اصول دي، د هغې خپل څه علم دي، د هغې خپل څه شرایط دي. د هغه اصولو، د هغه شرایطو پوهه حاصلول چې دی دا تنقید دی. نو که هغه د هر فن وي، د هر فن خپل تنقید دی، نو د ادب چې کوم دی د هغې چې څونه فني شرطونه دي یا فني لوازمات دي یا فني باریکۍ دي په هغې باندې پوهه حاصلول چې دی نو دا تنقید دی. دویم بیا د ادب تفهیم دی، په ادب باندې پوهېدل دي چې په ادب باندې به څنګه پوهېږي. ادب لکه شعر سړی ووري نو شعر خو یو مطلب سړی واخلي،
خو په دې شعر کې څه فني ښایست دی، شاعر څه کمال کړی دی. دغه بیا تنقید مونږ ته ښیي چې په د دې شعر درجه څه ده، مقام څه دی، د دې ادبي فنفارې څه مقام په ادب کې جوړیږي، په ژبه کې جوړیږي. دغه بیا مونږ ته تنقید ښیي. تنقید بنیادی طور چې کوم دی نو دا د یو څیز کره کوټه معلومول دي چې دا څیز څونه کره دی، څونه کوټه دی، دې کې خامې څونه دي، خوبې څونه دي. د یو څیز ښه اړخونه بد اړخونه را برسېره کول، را ښکاره کول چې دا تنقید دی. ظاهره خبره ده چې ادب مونږ لولو نو د ادب په باره کې زنګ ذهن کې دام راځي چې دا شعر زه ګورم د دې شعر څه اهمیت دی. دې شعر کې شاعر چې کوم دی دا خبره په کم انداز کې کړې ده او کم فني کمال په دې شعر کې کړی دی. دا شعر کې یو عامه خبره ده په څونه خاص انداز کې کړی. دا ټولې خبرې معلومول چې دا تنقید دی. نو تنقید بنیادي طور دا د ادب فقه ده. څنګه چې په دین کې فقه کردار ادا کوي چې د دین عملی اظهار به ته څنګه کې، نو د هغې دپاره اصول او قوانین فقه جوړي. دغه شانتې په ادب کې ادب باندې به ته څنګه ځان پوهې. د ادب د پوهې لکه خپل اصول دي، خپل طریقې دي، په هغې به ته څنګه ځان پوهې. نو دغه څیز تا ته بیا تنقید ښیي. تنقید چې دی دا بنیاد طور د ادب فقه ده. هغه تا ته د ادب پورا لکه د ادب تعریف شو، د ادب مقصد شو چې دی څه مقصد دی، ادب تعریف سره د ادب قسمونه څونه دي، په دې کې د نظم څونه قسمونه، نثر څونه قسمونه دي. بیا په نظم کې چې کوم دی نو کمې خبرې چې دا دې لپاره ضروري دي. دا ټول څیزونه بیا د تنقید نه زده کېږي. او تنقید چې کوم دی نو دا تنقید بیا په خپله ډېر وسیع مضمون دی او بیا د هغې ډېر قسمونه دي، په هغې کې ډېر نظریات دي. ټیک هسې د دې ادب نه هټ کر هم په معاشره کې د تنقید ډېر غټ اهمیت دی. کومینګ وګورو جمهوري معاشره کې د تنقید ډېر زیات اهمیت دی. نو دې حوالې سره تاسو لږ ورته کې رڼا واچوئ چې آیا زموږ په معاشره کې کو هغه شاعران دي، ادیبان دي، یا عام خلک دي، یا مشران دي، یا نور داسې کم خلک دي، نو آیا هغې تنقید اورېدو همت پکې شته؟ نو ظاهر خبره ده چې تنقید چې کوم دی نو دا خو څنګه چې ما وویل چې دا د یو څیز کره کوټه معلومول دي. نو که یو سړی په یو سړي باندې تنقید کوي نو هم به هغه ته دا و چې دا کار ستا ټیک دی، دا کار دی غلط دی. نو ظاهره خبر چې سړي ته خپله غلطي په ګوته کوي که نه، نو خوشحال بابا شعر دی چې هر چې ستا عیب وتا ورته څرګند کړه، هر چې ستا عیب وتا ورته څرګند کړه، په دنیا کې هم هغه ګڼه یاران. بالکل چې کم سړی ستا عیب تا ته څرګند کړي نو هغه خپل یار ګڼه. بالکل چې کم سړی ستا چاپلوسي کوي او ستا مدح وایي نو هغه سړي نه یریږه. نو بنیادي طور د تنقید اهمیت چې د ژوند په هر میدان کې شته. ځکه چې په هر میدان کې زشت او خوب وي که نه، ښه خراب وي یا کره او کوټه وي، نو د هغې تعین یا د هغې نشاندهي چې دا ادب دا دغه کوي، تنقید کوي. نو په عامه معاشره کې هم چې دی نو یو سړي باندې ته د هغه یو غلط کار کوي او ته هغه بیان کې نه هغه په هغې باندې بد ګڼي، خو بنیادي طور خو د هغه د اصلاح دپاره دی. نو تنقید چې دی دا بیسیکلي د دې په دې کې د اصلاح اړخ پټ دی. چې ته یو سړي ته د هغه خوبي په دغه کې په ګوته کې نو هغه په هغې خوشحالېږي، خو که ته د هغه ته د هغه خامي په ګوته کې نو هغه په هغې باندې خفه کېږي. خو بنیادي طور دا د هغه اصلاح ده، هغه د هغه غلط کار نه، د خراب کار نه چې کوم دی هغه منع کېدل دي، هغه ته د هغه په ګوته کول دي. نو تنقید چې دا د ژوند په هر میدان کې خپل اهمیت لري. فیض الوهاب فیض صاحب، زه به غواړم دا چې تاسو زموږ معاشره کې پښتنو کې نن سبا شاعران هم ډېر زیات روچت شوي دي او اکثر په سوشل میډیا باندې هم ډېر زیات وینو، کتابونه هم شایع کوي او محفلونو کې هم اکثر ملاویږي، تنظیمونه هم شته ښه ډېر. نو چې کوم وخت شاعران شاعري کوي یا کم دی فیلډ ته راځي، اکثر د یونیورسټۍ طالب علم وي، هغه هم شوق لري، موږ له هم دلته اکثر خلک راشي. نو داسې شاعران چې کوم دی فیلډ ته راځي یا نوې راغلي دي یا اوس دې ټایم کې شاعري کوي، ای ته بس سم میسیج ورکول غواړئ د شاعرۍ او د ادب حوالې سره؟ ډېره مننه. زما خو ظاهره خبره چې پیغام خو په مختلفو اړخونو باندې سړی کیدی شي چې کم څیزونه اهم دي او کم غیر اهم دي، خو د دې ستاسو د دې ریډیو په واسطه باندې چې څونه لیسنرز دي دا پروګرام اوري، زما دا خبرې اوري، هغوی ته به زما دا یو خواست دی چې کوشش ته دا وکړي چې د خپلې شاعرۍ په سوشل میډیا د اورېدو سره سره د کتابونو کتلو، لوستلو
شوق او ذوق ځان کې پیدا کړي او د هغې کوشش وکړي. پښتو مونږ خلک دا وایو چې زه پښتو نشم لوستی یا ما پښتو نه ده ویلې، خو حالان کې د پښتو رسم الخط چې کوم دی، پښتو چې په کوم رسم الخط کې لیکلی شي نو هغه د عربۍ نه مونږ اخذ کړی دی. کوم سړي چې سپاره ویلي، قرآن یې ویلي، نه پښتو هم ویلی شي. او د دې ثبوت دا دی چې زمونږ مشرانو ښځو چې دی هغوی به قرآن وي، د قرآن نه پس به هغوی بیا د هغوی د تدریس کتابونو، درسي کتابونو چې په هغې کې به قصص الانبیاء او رشید البیان او معراج نامه او وفات نامه او د جنگ نامه، دا کتابونه به باقاعده زنګ زنانه ووي. رشید البیان چې دا باقاعده فقهي کتاب دی، د فقه چې څونه مسلې دي ټولې په رشید البیان کې بیان شوي دي په نظم کې، دا به زنګ زنانه ووي. نو هغې به دغه شان قصص الانبیاء دا یو قسمه تاریخ شه د انبیاء او دغه چې کوم دی د سیرت کتابونه شو که نه، نو دا به هغې وی، هغې له به پښتو ورتله. اوس هم مونږ که کوشش وکړو نو پښتو ویله یا لوستل چې دا ګران نه دي، خو چې مونږ لږ کوشش د هغې وجه دا ده چې ژبه چې ده دا د قام د پیژنګلو دپاره لومبنی، د شناخت دپاره لومبنی جز دی یا شرط دی چې یو سړی پیژنګلو تکیه د هغه چېر دا څوک دی، نو هغه د ژبې نه به ته اندازه لګي چېرې دا پښتون دی، پنجابی دی، سندھی دی یا انګریز دی. نو د هغه د ژبې نه، د ژبې حق چې دی دا په هر پښتون باندې جوړېږي چې هغه خپله پښتو ژبه زده کړي. چې کله زده کړي هغه کتابونه ګوري نو ظاهره خبره چې په پښتو کې ډېر معیاري لیټریچر شته، ډېر معیاري شاعران پکې شته، ډېر ښه شاعران پکې شته، د بین الاقوامي کچ د هغې د مقابلې شاعران پکې شته. اوس که زه په جدید دور کې واخلم نو بلا نمونه دي، په سوونو نمونه دي چې هغه د بین الاقوامي سطحې شاعران دي. د هغې لوستل چې دي هغه مونږ له ډېر څه راکوي، مونږ ته ډېر څه زده کولی شو، مونږ ته ډېر څه ادب چې دی بنیادي طور دا په ژوند تنقید دی. په ژوند تنقید دا مطلب دا دی چې د ژوند ښه او بد اړخونه تا ته ښیي. نو هغه مونږ ته خپل چې کوم زنګ معیاري لیټریچر دی، نماینده لیټریچر دی، نو هغه مونږ ته ښیي. خو هغه به لږ خواري به غواړي، هغه به ایته به ځان رسول غواړي، هغه به لوستل غواړي. نو زما دا پیغام دی په لنډو ټکو کې چې مونږ هر پښتون له پکار چې هغه کم از کم خپله ژبه کې لوستل، که لیکل نشي کولی چې لوستل پکې زده کړي. چې لوستل زده کړي نو لیکل په خپله بیا زده کېږي. او شاعرانو نو چې کم شاعران دي یا شاعري کوي یا شاعرۍ سره شوق ساتي، نو هغې دپاره خو ډېره ضروري ده، د شاعر جوړېدو دپاره دا ډېره ضروري ده چې هغه خپل نماینده ادب وګوري، ولولي. که دا هغه نه لوستي نو هغه به ټول عمر شاعري وکړي، خو د هغه شاعرۍ کې به هغه پختګي میچورټي چې هغه پکې چرې مره نه شي. دا ډېره ضروري خبره ده چې یو سړی د ځوانانو دپاره زما دا پیغام دی چې هغې شاعري کوي. ټیک د هغې به د سوشل میډیا نه اثر اخیستی، په سوشل میډیا څه شاعران داسې دي چې هغه مشهور دي، هغه خلک، خو د هغې نه علاوه بیا د نورو شاعرانو کتابونه هم وګوري. نو په هغې کې بیا موږ سره ډېر ښه شاعران شته، ډېر داسې شاعران لکه غني خان مثال به مونږ واخلو، د اجمل خټک مثال به مونږ والو، د حمزه بابا مثال به مونږ واخلو، د رحمت شاه سائل مثال به مونږ والو، د شمس القمر اندیش مثال به مونږ واخلو، چې دا موږ سره بلا شاعران دي موږ سره، چې دا ډېر زیات ښه شاعران دي او دی ډېره بهترینه شاعري کړې ده. د ژوند مختلف رنګونه یې مونږ ته په خپل فن کې د خپل فن په لاره باندې ښولي دي، خپل مسایل یې راته ښولي دي، خپل ثقافت او خپل تهذیب یې راته پکې ښولی دی. نو چې مونږ هغه ولولو نو زمونږ په شاعرۍ کې که په زنګ ځوانان چې کومه شاعري کوي نو هغه شاعرۍ کې به پختګي هم راشي، په هغې کې به یو مقصدیت هم راشي، په هغې کې به یو پیغام هم راشي او په هغې کې یو فن هم راشي. فیض الوهاب فیض صاحب، زموږ د پروګرام ټایم اختتام ته نږدې شو، نو زه به غواړم دا چې که تاسو موږ ته خپل څه کلام ووایئ چې کوم ستاسو په خپل هم ډېر زیات خوښ دی او یا تاسو نه اکثر فرمایش به هم کېږي، نو داسې یو کلام تاسو نو ډېره مهرباني به وي. موقع خو نه وه زما ذهن کې دا هم نه، خو د خوشقسمتۍ نه زما جیب کې یو غزل پروت دی، بس دا هغه دلته یو مشاعره هغې دپاره مې لیکلی و، نو هغه مې جیب کې پروت دی، بس کلمات یاد نی خپله، نو دا به تاسو ته ویم او اورېدونکو سره به هم شریک کړو. ډېره مننه. نو که څه خوند پکې و نو خو خوند به ترې والي، که خوند نه و پکې نه ضرور ستاسو کلام خلکو دپاره ډېر اهمیت لري او ډېر شاعران هم ستاسو کلام خوښوي که نه. غزل دی چې زړه مې خوږېږي او د زړونو دوا تا سره ده، زړه مې خوږېږي او د زړونو دوا تا سره ده، پرده مې تا سره جانانه حیا تا سره ده، او زه به د حس له کوره څرنګه وځم در پسې،
زه به د حس له کوره څرنګه وزم در پسې چې له احساسه ماورا د ښکلا تا سره ده او خلک نوم ستا واخلي او زړه زما درزا شروع کړي خلک نوم ستا واخلي او زړه زما درزا شروع کړي لکه د زړه چې مې تړلې درزا تا سره ده او هغو له ور یې کړه دنیا پسې چې منډې وهي هغو له ور یې کړه دنیا پسې چې منډې وهي زما په کار نه ده زما خو دنیا تا سره ده او ستا په کتو په زړه رڼا په نه کتو تیاره شي ستا په کتو په زړه رڼا په نه کتو تیاره شي د زړه تیاره مې تا سره ده رڼا تا سره ده او ستا د ښایست دربار کې پیش یم شفاعت مې وکړه ستا د ښایست دربار کې پیش یم شفاعت مې وکړه زما سزا زما جزا او شفا تا سره ده او فیض د خپل حیثیت جاج خو دې لږ اخله کنه فیض د خپل حیثیت جاج خو دې لږ اخله کنه مینه چې ستا د چا سره ده د چا تا سره ده زړه مې خوږیږي او د زړونو دوا تا سره ده پرده مې تا سره جانانه حیات تا سره ده ډیره مننه ډیر زبردست کلام ډیره مننه فیض الوهاب صاحب تاسو ډیره زیاته مننه تاسو خپل مصروفیاتو کې ټایم وباسو زه پښتونخوا ریډیو دپاره او موږ ډیر شکرګزار یو ستاسو بس د پروګرام اختتام به زه یم چې داسې یو غزل یا نظم یا داسې څه کلام چې ستاسو ډیر زیات خوښ وي نو هغه به د دې پروګرام حصه جوړه کړو په موسیقي کې هډې د زما خو زړه چې کومه شاعري ویلې شوې د کومه به خیال محمد وی او د کومه نه ما انسپیریشن اغشتې دي نو هغه به په ریډیو پاکستان نه به چې کومه شاعري او اورولې شوې خیال محمد خصوصا زما ډېر او د هغه غټولې غزلې ما ته به یاد وي او هغه به چې کوم دی نو ما اورېدې هم ما ځان سره لیکلې وي دا غزل زما ډېر خوښ دی چې لکه ماشوم چې په زانګو کې خپې لاسونه وهي لکه ماشوم چې په زانګو کې خپې لاسونه وهي داسې مې زړه سینه کې تا پسې ټوپونه وهي دا خیال محمد ویلې دی ډېر بهترین انداز کې ویلې دی ډېر زه به کوشش کوم خپل انجینیر صاحب ته ووایم چې دا دغه کې او دا په دې پروګرام کې شامل کړي ستاسو فرمایش او ګران اورېدونکو بل پروګرام پر تاسو اجازه غواړو د الله په امان چې په زانګو کې خپې لاسونه وهي داسې مې زړه سینه کې تا پسې ټوپونه وهي داسې مې زړه سینه کې تا پسې ټوپونه وهي لکه ماشوم چې په زانګو کې خپې لاسونه وهي داسې مې زړه سینه کې تا پسې ټوپونه وهي داسې مې زړه سینه کې تا پسې ټوپونه وهي چمن کې اون زما د زړه قرار نشته دی اوس خو چمن کې ترا یادېږي چې کلی باد کې ټالونه وهي داسې مې زړه سینه کې تا پسې ټوپونه وهي داسې مې زړه سینه کې تا پسې ټوپونه وهي لکه ماشوم چې په زانګو کې خپې لاسونه وهي داسې مې زړه سینه کې تا پسې ټوپونه وهي داسې مې زړه سینه کې تا پسې ټوپونه وهي
सबर सनवी ख्याल में उन खली बड़ों की दचा सबर सनवी दा कल कलाचे में अकल पिंडकुन वही बस मिजड़ सिनके ताप से डूबना वही दस मिजड़ सिनके ताप से डूबना वही लकमा शुंच पजांगो के खिला सुना वही दस मिजड़ सिनके ताप से डूबना वही दस मिजड़ सिनके ताप से डूबना वही दास गणम चियो मैन तनसियत कविसो दास गणम चे लक सैला ताच दशगो देवालु न वही दस मिजड़ सिनके ताप से टोकुना वही दस मिजड़ सिनके ताप से टोकुना वही लकमा शुंच पजांगो के खिला सुनो वही दस मिजड़ सिनके ताप से डूबना वही दस मिजड़ सिनके ताप से डूबना वही खबर वाले अल्तजा सरताऊ इनमा खुदे खबर वाले चिजिल कह चरतरा गुंडी वे तंबलू न वही दस मिजड़ सिनके ताप से टोकुना वही दस मिजड़ सिनके ताप से टोकुना वही लकमा शुंच पजांगो के खिला सुना वही दस मिजड़ सिनके ताप से टोकुना वही दस मिजड़ सिनके ताप से टोकुना वही दस मिजड़ सिनके ताप से